تاسو چې کوم تبدو کوئ کوشش کوئ منډه وکړئ الله تعالی نه مې دعا ده چې په دنیا او آخرت دواړو کې دې بدلې تاسو ته الله درکړي او حقیقت دا دی چې تاسو دا کار ډېر د قدر وړ کار دی په دې معاشره کې چې کوم نن سبا ماده پرستانه معاشره ده مشکلات دي پکې د خلکو لپاره نوې نوې مسایل دي هغې باوجود زموږ د دې خویندو دا جدوجهد د دې معاشرې دا رنګ بدلول د دې معاشره کې بیا د دین ترویج کول د هغې لپاره کوشش او وخت ورکول حقیقت دی چې دا ډېر قابل قدر دی او انشاءالله د دې اثر هم شته زه تاسو ته یو مثال بیانوم د دې لپاره چې تاسو ته حوصله هم ملو شي او تاسو ته محسوس هم شي چې زموږ په دې معاشره کې د بېدینۍ لپاره چې څومره په تیزۍ سره کار شروع دی او د هغې په پشت باندې چې څومره قوتونه دي څومره وسایل دي او څومره میډیا ده که زموږ ملکي میډیا ده او که بین الاقوامي میډیا ده او که هر پرنټ میډیا ده او که الکترانیک میډیا ده هغه چې څومره په زور انداز باندې لګیا دي او هغوی کار کوي د هغې باوجود هم الحمدلله چې زموږ په دې معاشره کې د دین لارې کولاویږي او د دین سره د خلکو مینه زیاتېږي یو سروې اوس شوې ده لږه موده مخکې هغې کې د 15 سال نه د 30 سال خواتینو په دې درمیان کې چې کوم عمر دی د هغې زنانو ته تپوس شوی دی د برقې په حوالې سره د ستر او د حجاب په حوالې سره نو هغې کې د سړی حیران پاتې شي چې دغه خویندو چې کوم د عمر د 15 سال نه 30 ساله پورې دی په هغې کې تقریبا 30% خویندو دا پیغام ورکړی دی دا خبره کړې ده چې یاره مونږ برقه خوښو او برقې سره زموږ مینه ده او مونږ برقه په سر وو په هغې کې 40% خویندې داسې وي چې هغوی وي چې مونږ څادر په سر وو او په څادر کې مونږ خپل ځان پټوو د هغې حجاب خبره کړې ده په دې زنانو کې صرف 1% خواتین داسې وي 1% خواتین چې هغوی وي چې زموږ څه پروا نشته نه په برقه او نه څادر او نه د لوپټې او داسې څیزونه د هغوی زموږ څه پروا نشته اوس تاسو سوچ وکړئ چې په دې معاشره کې چې د بېدینۍ لپاره په دومره لویه پیمانه باندې کار کېږي او دومره وسایل خرچ کېږي او میډیا لګیا ده او پرنټ میډیا لګیا ده الکترانیک میډیا لګیا ده بین الاقوامي ادارې خرچ کوي دلته ان جی اوز دي د هغې لپاره کوشش کوي د هغې باوجود هم صرف 1% خواتین داسې دي چې هغې د پردې نه دغې پروا نه ساتي اوس د دې 1% دومره اثر دی چې ټوله میډیا هغې ته توجه ورکوي خو چې کوم دا 70% خواتین راغلي چې هغه برقه په سر یا څادر په سر د دې اهمیت هغومره نشته په میډیا کې چې څومره روچتېدل پکار دي نو دا ستاسو د جدوجهد په نتیجه کې به انشاءالله موږ د دې اهمیت نه پیدا پورته کوو او چې کوم زموږ د دې وطن خواتین دي او زموږ خویندې دي زموږ میندې دي زموږ لوڼه دي او هغه د دین دپاره کار کوي او د هغوی توجه هم دې طرف ته ده او هغوی دا محسوسوي چې موږ دا وطن اسلامي نظام پکې راولو دا وطن اسلامي کو دا معاشره اسلامي کو نو د هغې لپاره زه یم چې دا ډېر حوصله افزا پیغام دی موږ به د دې حوصله افزا پیغام نه دا نتیجه راوباسو چې موږ به د خپل پیغام لږ لویه پیمانه باندې خلکو ته رسوو که موږ د خپل پیغام په لویه پیمانه باندې په غم په ښادو کې یعنې موږ به دې ته توجه کوو چې یوازې پروګراماتو کې موږ خپل پیغام نه ورکوو موږ که د غم محفل ته لاړ شو نو د هغې د غم محفل نه به موږ دعوتي محفل جوړو خپل پیغام به په داسې انداز کې پیش کوو چې هلته خویندې ناستې وي چې هغوی دې ته متوجه کړو چې یاره زموږ ذمهداري څه ده که موږ د خادای محفل ته لاړ شو چې هلته خویندې موږ دې ته متوجه کړو چې یاره د یو خور په حیثیت باندې د یو لور په حیثیت باندې د یو د کور د مېرمن په حیثیت باندې زما څه ذمهداري ده ما د څه پکار دی ما د بال بچ په کوم انداز باندې تربیت پکار دی بال بچ ته موږ څنګه توجه ورکړو زه د خپله معاشره څنګه بدله کړم نو دا موږ د دغه محفلونو دا پیدا پورته کړله نو زه یقین سره دا خبره کوم چې دا معاشره اسلام ته او دین ته متوجه ده دا معاشره د دین د خورېدو دپاره او د دین د کار کې د مرستې دپاره تیاره ده دا خویندې د دین د کار دپاره هر قسمه مرستې ته تیارې دي هغه خویندې چې هغه تعلیم یافته دي هغه خویندې چې هغه بې تعلیمه دي هغه خویندې چې په کورونو کې ناستې دي هغه خویندې چې هغه د کورونو نه بهر روزي دا ټولې د دین د کار دپاره تیارې دي د بعضې خویندو مجبورې وي د هغې مجبورو په وجه باندې هغوی بعضې کارونه کوي
خو که موږ دغه خویندې په دې خبره باندې پوه کړو چې ته د حیا څادر هم په سره وه، لوپټ هم په سره وه، برقه هم په سره وه، د هغې باوجود ته خپل روزګار لروزه، خپل کار لروزه. اسلام ستا په لار کې رکاوټ نه دی، ستا د دغه روزګار په لار کې رکاوټ نه دی، ځکه چې زموږ معاشره اسلامي معاشره نه ده. زموږ معاشره هغه معاشره نه ده چې زموږ خویندو ته هغه حیثیت ورکړی دی چې کوم اسلام ولا ورکړی دی، کوم دین ولا ورکړی دی، کوم زموږ د پښتو معاشره ورکوي، هغه څیزو کمی شته دی. هغه کمی به انشاءالله موږ د خپل دعوت په ذریعه باندې، د خپل جدوجهد په ذریعه باندې، د خپل پیغام په ذریعه باندې پوره کوو. موږ به خویندو له حوصله ورکوو، موږ به خویندې روچتو، هغوی ته به د خپلو حقوقو چې کوم د خویندو حقوق دي، چې کوم اسلام دوی ته حقوق ورکړي دي، کوم اسلام دوی ته 1400 کاله مخکې حقوق ورکړي دي، اوس چې کوم مغرب ورته حقوق ورکوي، تاسو لږ د هغې موازنه وکړئ. مغرب ورته دا حق ورکوي کوم چې د جاهلیت په دور کې، د جاهلیت په دور کې زموږ د خویندې چې وتواب کوو نو چې څنګه انداز یو، زه د هغې ذکر کول نه غواړم، تاسو په هغې باندې کول پوهېږئ. هغه معاشره بیا جوړول غواړي او هغوی وایي چې دا د ښځو حقوق دي، موږ وایو چې نه دا حق نه دی. اسلام ولا په جایداد کې حصه ورکړې ده، اسلام په خاوند باندې دا فرض کړی دی چې د دې لپاره به د کور څومره اخراجات دي دا به خاوند پوره کوي، که دا بچی دی نو پلار به یې پوره کوي، ورور به یې پوره کوي، دا په هغې باندې دا حق دی. بدقسمتي دا ده چې دلته زموږ د خویندو ته هغه حقوق چې کوم اسلام ورکړي دي هغه نه میلاویږي. نو دې دپاره موږ خپل خویندو ته هغه شعور هم ورکوو، په دې باندې به پوهیو. جماعت اسلامي د دې لپاره کوشش کوي چې موږ خویندو ته شعور هم ورکوو، موږ د خویندو حقوق هم حاصل کړو او موږ خویندو ته روزګار ذریعې پیدا کړو، خو موږ د حیا څادر هم ورته په سر کړو. موږ دا نه چې هغه د محفل کې ناست دی او د محفل په ښایسته کوي او د محفل له ښایست لپاره یې روباسي. موږ خویندو ته دا شعور ورکوو چې ته د دې لپاره خدای پاک دنیا ته نه رالېږلی، تعالی الله تعالی حسن درکړی دی، تعالی عقل درکړی دی، تعالی پوهه درکړی ده، ته په معاشره کې خپل کردار ادا کړې، ته به د معاشرې تربیت کې، ته به داسې معاشره جوړه چې د هغې په ذریعه باندې دا معاشره هم ښایسته وي، دا بچي هم زموږ ښایسته وي، د دوی ژوند هم ښایسته وي او زموږ معاشره کې ښکلا هم وي او ستا حیا هم محفوظ وي، ستا عزت هم محفوظ وي او تا ته روزګار او تا ته حق هم ملو شي. جماعت اسلامي د دغې لپاره کوشش کوي. نو زما درخواست به دی چې تاسو هر قسمه محفل کې تاسو ایصالې او هغې ته ورځئ، تاسو چې کومه ذمهداري ده نو هغه دا ده چې هغې کې هغه خپل حیثیت خلکو ته محسوس کړئ. چېرې زما یو داسې تنظیم سره تعلق دی او زما تنظیم ما ته دا ښیي، زما تنظیم ما ته دا لارښوونې ده، زما تنظیم ما ته دا حق دپاره اواز پورته کولو ما ته دغه تربیت راکوي. نو که زما خیال دی موږ دې ته توجه ورکړو نو زموږ خویندې به موږ سره په دې کار کې موږ سره شریکېږي. جماعت اسلامی خلق خواتین حوالې سره چې موږ دې نو زموږ دا رپورټ چې دا رپورټ پیش کوم د خپلو خویندو وخت کې زموږ د خلق خواتین اجلاس دی. موږ چې کوم دا 3 میاشتې مهم وچلولو هغې نه بعد موږ بیا هغې پسې دوباره 3 میاشتې یعنې ټوټل زموږ 6 میاشتې مهم وچلېدو. د 6 میاشتو مهم کې چې کوم دی موږ خواتین ممبرسازۍ په چارسدې په سطح باندې موږ تقریبا 20,000 نظائب چې کوم دی هغه ممبرسازي کړې ده او دغه ممبرسازي په لپاره د خویندو په ترتیب باندې او د مقررې موږ په ترتیب باندې شوې ده. دا ممبرسازۍ مطلب د دې مین مقصد او د دې هغه دا و شاته زموږ مقصد دا و چې موږ د دې خواتین باره کې چې کوم دی خواتین ته علم ورکړو، ځکه چې زموږ د معاشرې خواتین چې کوم دي هغه د خپلو حقوقو نه خبر نه دي. ډېرې داسې زنانه دي چې هغوی ته سره دا پته نه لګي چې د ښځې په حیثیت باندې اسلام موږ ته څه حق راکوي او زموږ کوم جایز مقام دي چې هغه اسلام موږ ته راکوي. زموږ د دې مهم مقصد دا و چې موږ دې ښځو ته هغه خپل مقصد بیان کړو، موږ دې ته خپل ازادي ورکړو او شکر الحمدلله 20,000 نفر زموږ ممبرسازي شوه او دې کې موږ ډېر هغه پورې کامیاب شو او ډېر عملي پروګرامونه په کې موږ دې سلسله کې وکړل چې علم ته چې باقي زنانه چې کوم دی هغه ډېرې باخبره شوې او اوس چې کوم دی خاص کر د الیکشن حوالې سره موږ خپل پروګرام کې کوم دی هغې ابتدا کړو چې موږ وایو چې د زنانو حیثیت چې کوم دی هغه په الیکشن کې دونه اهم دی چې کوم ځای کې 10% اصول او حقونه چې کوم دی هغه نه پوټ شوي معلوموي چې هغه به الیکشن ته چې کوم دی هغه کلبل کېږي. د دغه ممبرسازۍ په نتیجه کې موږ تر دې فایدو شوو چې ښځو د خپل حق نه آغاز شو او اوس به انشاءالله موږ وایو چې په ممبرسازۍ کې په الیکشن کې عملاً مثالي او خپل پروګرام چې کوم دی هغه به شانتې جاري ساتي.